ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. شرایط د دعا بیان شو چې دعا د پر څه شرایط دي. اوس نن سره دا خبره ذکر کو اوقات د دعا څه دي، په کوم اوقاتو کې دعا ډېر زر قبليږي. هغه اوقات کوم دي چې پای کې دعا ډېر زر قبليږي. احادیثو کې مختلف اوقات ښودل شوي دي. یو وخت کې د اذان او د اقامت درمیان کې چې کوم وخت دی، په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ډېر زر قبليږي. بل د شپې اخرنۍ حصہ تهجد په دې ټیم کې دعا ډېر زر قبليږي. او دا هر فرض مانځنه وروسته دعا ډېر زر قبليږي. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د جمعې په ورځ باندې باغې کې او ټیم داسې دی چې باغ ټیم کې دعا ډېر زر قبليږي. بعض خلکو هغه ټیم خودلې ده د خطبه په دې منځ کې وایي، بعضو چې د جمعې د مانځنه پس متصل، بعضو چې کله د جمعې اذان وشي په هغه ټیم کې مختلف ځای وختونه دي. او په سجده کې دعا ډېر زر قبليږي. او دغه رنګ د روزي په حالت کې دعا ډېر زر قبليږي. او شب قدر کې دعا د قران د تلاوت نه وروسته دعا ډېر زر قبليږي. دا وخت د دعا د قبولیت ته سره سفر روان کړي، په سفر کې دعا ډېر زر قبليږي. او عرفي په ورځ دعا ډېر زر قبليږي. او د ابي زمزم د وجود اسکلو په وخت کې دعا قبليږي. میدان جنگ کې دعا قبليږي. او باران د وریدو په وخت کې دعا قبليږي. دا مختصر متاسو ته وی دا دعا دا قبولیت اوقات دي. د دې مطلب دا نه چې په نورو ټیمونو کې دعا نه قبليږي، نه، دا ټیمونه محترم دي، دا ټیمونه معزز ټیمونه دي، دا اوقات معزز دي. او دا اوقات څه دي؟ دا محترم دي. او هر نیکی نرستو د صدقې د ورکول نرستو چې کوم دی دعا ډېر زر قبليږي.